لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء قواعد د الله سبحانه وتعالى د صفات متعلق ذکر کول او هغه قواعد چې هغه د فهم السلف مطابق د قرآن او د سنت نه مستنبط دي. اته قواعد ویلو دا نهم قاعده د نصوص الصفات قطعیه الدلاله کما هي قطعیه الثبوت. دا قاعده د نهم چې نصوص الصفات قطعیه الدلاله د صفات د الله تعالی بارک چې څومره نصوص دي دا قطعی الدلالت دی، ظنی الدلالت ندی. کما هی قطعیت الثبوت څنګه چې د الله تعالی د اسماء په باره کې د الله د صفاتو باره کې کم نصوص دي دا چې څنګه په خپل ثبوت کې قطعی دي په دلالت کې هم قطعی دي. دلالت په خپل مدلول باندې قطعی دی او دلیل د دې قاعدې څه دی؟ دا د الله دا صفات دا نصوص چې څومره دي دا نصوص و صفات الله چې دي د دې دلالت په خپل مدلول باندې دا د هغه دلالت د جنس نه دی کم چې د هر قوم د لغت دلالت وي. هر قوم دا صرف عربی سره خاص نه دی بلکې هر قوم چې یو ټکی استعمالي آخا مخا په یو معنی دلالت کوي. مونږ وایو اوبه راوړه، بس د دې په پښتو کې یو مصداق معلوم دی چې اوبه څه ته وایي او راوړل څه ته وایي. دغسې عربي قرآن په عربی کې نازل شوی دی. نو څومره صفات چې د الله په دې کې ذکر دی ید وجه او ساق د دې به معنی معلوم وي، مدلول به معلوم وي او په خپل ظاهر باندې به جاری کولی شي. ورنه بیا د اوضاع اللغات د لغت د وضغو څه فایده پاتې نه شوه. او دلیل په دا آیت ولیکه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، نه دی لېږلی موږ هېڅ یو رسول مګر د هغه قوم په ژبه. نو الله تعالی په عربی کې ووی چې بل یداه مبسوطتان د الله دواړه لاسه فراخ دي. اوس عربیانو نه تپوس وکړه چې تاسو بل یداهو کې ید څه ته وایې، بیا دوه څه ته وایې، بیا پراختیا څه ته وایې. نو د دې نه به ید مراد وي، د هغې فراختیا به مراد وي، تفویض به هم نه کې، تعویل به هم نه کې، تشبیه و تمثیل به نه کې. که چرته د دې ید نه د عربو ید نه مراد یا تینا ظاهر د ید نه مراد نو بیا د دې آیت معنی څه شوه چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. او دغه رنګې الله تعالی به د جهنمیانو ته وایي الم یأتکم نذیر، څوک یرونکی نه و درغلی. پته لګي چې کم نبی راشي هغه چې څه ویلي هم هغه حق او سچ دي. نو رسول الله استوا ویلی د الله د پاره، الدی ویلي چې الله د عرش د پاسه دی، الله له ید شته، ساق شته، وجه شته، لیدل شته، اورېدل شته، علم شته. دا ټولې خبرې پیغمبر کړي دي بغیر د تعویل نه. نو الله تعالی به مونږ ته د دې باره کې وایي چې الم یأتکم نذیر پیغمبر نو راغلی. نو کم پیغمبر چې راغلی دی هغه خدا خبره نه ده کړې چې تعویل وکړه، تشبیه وکا، تمثیل تعطیل وکا. دا خلق د ځان نه کوي نو په دې به الله جهنم ته ورچوي. بل دا قاعده عامه ده چې کل متکلم یتکلم باصطلاحه، هر متکلم د هغې د اصطلاح مطابق خبره کوي. نه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کړي دي او که رب العالمین کړي دي. خو چې اقیم الصلاه ویلې دی نو د هغې نه چای او روټۍ نه دی مراد، مونځ ته مراد دی. چې آتو زکا ویلې دی نو هغې ته منډې وهل نه دي مراد بلکې زکات ورکول ته مراد دي. کوم چې اهل عرب او اهل اللسان فهم کی بلا تاویلا. نو چې د اقیم الصلاه نه منځ مراد دی او تعویل بګې نشته.
د آتو الزکا نه زکات مراد دی او تاویل پکې نشته. نو د استوا علی العرش کې ولې تاویل کې؟ بل یداه مبسوطتان کې ولې تاویل کې؟ دارنګ یدا وجه ساق و وجه کې ولې تاویل کې؟ نو قاعده دا شوه چې نصوص الصفات قطعیت الدلاله کما هی قطعیت الثبوت. څنګه چې دا ټکی قطعیت الثبوت دی یعنی الله له ید ثابت دی، نو دلالت په د دې لفظ په خپل مدلول باندې وي چې توجیه تمثیل به پکې نه وي، تاویلات به پکې نه وي. ځکه قرآن هدل للمتقین دی او کچرته کې د استوا علی العرش نه سړی استوا علی العرش اهلی او گمراه کیږي، نو بیا قرآن هدل للمتقین څنګه شو؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى. الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه برابرۍ کړې ده. دا د قرآن ظاهر دی او ظاهر د قرآن د خلکو لپاره هدایت دی. نو کدا عقیده گمراهی وي نو بیا قرآن هدایت څنګه شو؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن خو هم دکه خبره کړې ده چې الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه دی کما یلیق بشانه. او دا خبرې بار بار مونږ وکړې درسونو کې چې د دې عرش نه مراد څه دی؟ د دې عرش نه مراد دا دی چې د الله د پاسه بل مخلوق نشته، د ټولو مخلوقاتو نه بره رب العالمین دی او د خپل ربوبیت کې او د خپل استوا کې الله د عرش تم نه دی محتاج، ځکه عرش مخلوق دی او الله خالق دی. نو خالق مخلوق ته نه محتاج کیږي. نو عرض دا شو چې نصوص الصفات و دلالت قطعی دی، ظنی نه دی. څوک ته یو ښه تعبیر دا کوي د دې قاعدې نه چې نصوص الصفات چې دي دا دلایل لفظیه دي او د ماتوریدیانو هم دا مسلک معلومیږي چې لفظ کله کله قطعی الثبوت وي. تاسو به توضیح تلوي ووایئ الته صدر الشریعه دی عبید الله ابن مسعود سے بوته وي. توضیح تلوی کې دا هغه خپل عیسی دا هغې ته وایي التنقیه. هغه وی که چېرته یو سړي دا دعوه وکړه چې یو ترتیب مفید د قطع نشته، دا ترتیبات ټول ظني دي، نو وی دا سړی متواترو نه انکار کوي، منکر من المتواترات به شمارلی شي. لکه وایي چې بغداد او خراسان نشته او هند نشته، نو دا متواتراتو نه انکار دی، نو دی به د متواتراتو نه منکري. نو فی الجمله د دی عبید الله ابن مسعود د صدر الشریعه د قول نه معلوم شي چې قطعی ثبوت دا لفظ وی او دا مستلزمی قول فی الکلیت لره چې تمام ادله لفظیه او نصوص الصفات دا قطعیت الثبوت او قطعیت الدلالت دی. او کدا سے نه منی بیا خو ترجیح بلا مرجح راځي، که بعضې منی او بعضې نه منی بیا ترجیح بلا مرجح راځي او بداحتن باطل دا. او که چرته کې الفاظ دا قطعی ثبوت و دلالت نی او په عقل تللی شي، نو بیا دا خبره مولی کې چې د مقلدین ته ویل پکار دي چې تاسو ټول منکر حدیث شي. او د نزول مسیح احادیث چیرې د الفاظ دي دم بیا قابل تعویل کې چې اسماء و صفاتو کې تعویل کوي وای چې عقل وته نه رسی، نو نزول مسیح ته عقل نه رسی، بیا دې کې هم تعویلاتو کې. کوثری او بدعتي علم تیر شوی د بدعتیانو علامه کوثری وته داغه کتاب لیکه نظرۃ عابره، اغم دا خبره کړې د وی دلیل لفظی ته مطلقاً ظنی ویل باطل دی. دا تبعید اشار العقائد کې تفتزانی استاد ډیره کړی را چې الفاظ د قرآن هم ظنی ګرځولی دي، ګمان دار چې داسې وي، یقین نه حاصلې ته. اشار العقائد کې وی نصوص د قرآن او د سنت چې دي وی دا قطعی ثبوت دی، خو قطعی دلالت نه دی، ظنی الدلالت دی. وجه ودا ده چې دا دلائل اللفظیه دی او دا ظنی وی، دا مفید د یقین نی. بیا یو ډېره کمعقله خبره ورپسې کوي، وی ادله عقلیه چې دي
دا وی قطعی براهین دی ها براهین قطعی دی ادله عقلیه او پاتې شو دا قرآن حدیث ادله نقلیه وی کله چې د ادله عقلیه او د نقلیه تعارض راشي نو د تعارض په ټیم کې به ادله عقلیه مقدم کولی شي په نقلیه باندې دا ډېره غلطه خبره کړې ده چې عقل مقدم کې په قرآن او سنت او وجه ورلدا خي وی ادله عقلیه اصل دي او چې کوم ادله سمعیه دي سمعیه قرآن او سنت دې کې به یا تفویض کې بس خاموش شه یا به تعویل کې او پاتې شو ادله عقلیه عقل خو یو یقیني شی دی نه وي دې کې خو تعویل محال دی دا خبره شرح العقائد کې مشته شرح المواقف کې مشته نبراس استاد هم لیکلی ده نو عرض دا دی نهمه قاعده څه شوه چې صفات د الله تعالی د هغې باره کې کوم نصوص راغلي دي څنګه چې دا نصوص قطعي ثبوت دي داسې قطعي دلالت هم دي ظني نه دي ماتریدیان ظني ګڼي د خلاصه شوه لسمه قاعده ولیکئ لسمه قاعده دا چې نصوص الصفات لیست معارضة للبراهین العقلیة القطعیة نصوص الصفات لیست معارضة للبراهین العقلیة القطعیة والقول بتقدیم العقل على النقل بدعة ونصوص الصفات الصحيحة مطابقة للفطرة السليمة والعقول الصحيحة وما تسميه الماتريدية البراهين العقلية القطعية هي في الحقيقة أوهام باطلة وشبهات شيطانية وضلالات دا لسما قاعده شوا یعنی نصوص الصفات لیست معارضة للبراهین العقلیة القطعیة دا اللہ تعالی چې کم دین د قرآن او حدیث دا به د صحیح عقل نه چرم خلاف نه عقل چې سم وو نو چرې به دا ونه وي چې دا آیت مې ذهن نه لی عقل چې صحیح تابعدار شو چرته به صحیح حدیث ته ونه وی چې دا مې عقل نه لی خو چې کله وی په دې آیت مې مازغه نه رسي یاره الله له ید څنګه ثابت دی الله له مخ څنګه ثابت دی عقل مې نه لی نو دا نه چې دې آیت کې فرق دی مازغو کې دی فرق دی او کله دی وی چې یاره دا حدیثو چې رسول الله اسمان ته ختلی و یا دجال به راځي یا عیسی به راځي دا خبره زما عقل نالی نو دا حدیث نه دی باطل ستا دا عقل باطل دی نصوص الصفات لیست معارضة للبراهین العقلیة القطعیة د صفات و نصوص چې دی دا معارض نه دی د عقل او نه د قطعی بل خبره والقول بتقدیم العقل على النقل بدعة دا خبره کول چې عقل به په قرآن او حدیث په نقل باندې مخ کی عقل به اعتبار بدعة دا گمراهی ده ونصوص الصفات الصحيحة مطابقة للفطرة السليمة والعقول الصحيحة او د صفات مبارک چې کوم نصوص صحیحه دي دا د فطرت او د فطرت سلیمه او د عقل صحیح سره بالکل برابر دي دا الله تعالی صفات چې مونږ وایو الله تعالی د عرش د پاسه دی دا د عقل خلاف نه ده که مونږ وایو چې الله تعالی لره دوه لاسونه شته دا د عقل خلاف نه ده که مونږ وایو د الله په دواړو لاسو کې یو ښی لاس دی والسماوات مطویات بیمینی الله وی دا اسمانونه بدله په دې ښي لاس کې راون غاړم دا د الله د شان مطابق دی دا زمونږ د عقل خلاف نه دي که الله تعالی ځان له پنډې ثابت کړه وجه ثابت کړه دا د انسانانو د صحیح عقل خلاف نه دي او د فطرت هم خلاف نه دي هماره طویل تسپې په کاڼې اوله
پکانی چې سپی ولې نو دی خلا اسمان ته کی د دې سپیم دا فطرت جوړ دی چې زما رب د اسمانونو د پاسه دی نو د کائنات بدترین مخلوق چې سپی دی هغه د دې نه خبر دی چې رب بره دی خو زما ماتوریدي او مقلد رور ته نه لا نه دی خبر دا کورونو کې شاړې ښځې څه دي چې په دې باندې د تقلید د هوا نه ده لګېدلې د مذهب د انجکشن ورته چا نه دی والی د دې بوډېګانو نه تپوس کوئ دعا چې کوې ته دا لاس ولې بره کې وایي زما رب العالمین بره دی دا ابې د مولا نه بچ پاتې شوی ده کنی که دا د دیوبند مدرسې ته بوځي نو وایي به چې الله لیټرین کې هم دی او الله صحرا کې هم دی الله په هر ځای کې دی وهو معکم بس ته چېرته چې ته یا تا سره الله دی هلکه دا د علم او قدرت په اعتبار الله دی رستو د آیت کې خپله وایي وي ستاسو په ټولو احوالو پوهېږم نو خو پوهه ته مراد ده دا نه چې الله هر ځای دی چې تا سره دې ځای کې هم الله دی او هغه ځای کې هم یو سړي سره الله دی نو دا خدایان دوه شو که درې که یو شو دا خو تعدد د الهو د باطل عقیده ده وما تسميه الماتوریدیة البراهین العقلیه القطعیه دا ماتوریدیان چې کوم دي دا چې عقلی دلایلو ته براهین قاطعه وي هي فی الحقیقت اوهام باطله دا د ماتوریدیانو باطل اوهام دي و شبهات شیطانیت او شیطانی شبهات دی و ضلالات او گمراهی در گمراهی دا ګوره دی کې ځنې داسې دي که نه هغې وایي بس الله بره دی خو نورې خبرې به نه کوې نو وایي دا بره چې دی دا خو هم خبره ده دا دې ولې وکړه وي دا قرآن کې ده نه وایي نور هم چې قرآن کې څه دي به وایي کنی بیا دا هم مه وایه چې خبرې به نه کوې بس بیا بیخي مه کوه نو ځنې وایي بره دی ځنې وایي دې کې خاموش شه چې الله چرته دی بس وي تفویض وکړه ځینې وایي الله نه بره دی نه کته دی نه ښي طرف ته دی او نه ګس طرف ته دی وایي بس تا خو تا مطلب دی چې الله نشته ځینې وایي الله بره هم دی کته هم دی ښي طرف ته هم دی ګس طرف ته هم دی دې ټولو باره کې دا قاعده ولیکې هي اوهام باطلة دا باطل وهمونه دي و شبهات شیطانیت او شیطانی شبهات دي و ضلالات او گمراهی در گمراهی ده دا یو بدعتي ما سره باس کو ما ته په اسماء او صفاتو کې زه غیر مقلد ډېر ښه راټینګولی شم خدا ورته پته نه وه چې دا هم غیر مقلد دی نو مونږ ګاډي کې روانو نو بیا وی دا غیر مقلدینو باره کې ته څه وی نو مې چې ته راټینګولی شه ته ډېر خبرې زه ته دوره نه یم خبره نو بیا ما ته وی تا ته پته ده چې دا زه څه کې راټینګوم هلکه زه درنه تپوس نه کوم خو بس ته هم غلی شه وایي دا زه په دې کې راټینګوم وي دي وایي چې الله د عرش د پاسه دی وي زه دې ته وامه چې الله د عرش د پاسه دی نو الله لوی دی که د عرش لوی دی نو ما ورته ویم دا نور جوابونه خو به غیر مقلدین درکوي خو مې دا یو جواب دله زه درکومه ویسو میں کته یو کاغه دي نو قاعده دا ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فلا تضربوا لله الامثال الله له به مثالونه نه بیانې نو میں کدا خبر هغه کې یا کته کې مې دا خبره ښه نه ده وینا هغې خدا نه کوي ویزه کوم میں بس بیا خو تا ته الله وایي چې فلا تضربوا لله الامثال الله له مثالونه مو بیانوه نو ما زړه کې ما ورته مې بل داسې شبهه شته وي نه وي زه دې کې راګیروم نو مې چې ستا د غټ دلیل دا هلو چې د وړوکې ورسالي دې کې څه داسې خاص خبره ده چې یو شبهه دي ذهن کې راو دې ته نه ګوري چې زما دا شبهه قرآن کې ده که حدیث کې ده خو بس قرآن و سنت پې باطلوي نو ځکه وایي چې و شبهات شیطانیه و ضلالات دا خبره یاد ساتئ د دې قاعدې په تفصیل کې چې عند المتقدمین دا متکلمین عند المتکلمین نصوص الصفات دا معارض دی دا عقل چې دا خبره تاسو ته ګوره یادی د متکلمینو مذهب دا دی چې د الله چې کم صفتونه قرآن کې ذکر شوي دي استوا ید ساق وجه سما بصر دا خلاف العقل دی دا د دې دعوه ده اوس مونږ به دا دعوه باطله و تاسو دې ته سوچو کې په دې غټ درسونه دي تاسو دا دعوه ځان سره ولیکئ
دی وی چې نصوص او صفات معارض د عقل دي. مونږ وایو د متکلمینو دا موقف دا د یو څو مقدماتو نه مرکب دی چې د هغه مقدماتو بطلان مونږ ښکاره کړو نو د قول المتقدمین بطلان ظاهر شو. اول خبر د بطلان ولیکئ. اول قول د متکلمینو څه شو ګلونو چې نصوص او صفات معارض دي د عقل. نو د متکلمینو ډومبه اصل دا دی، ډومبه اصل چې دا عقل حاکم دی په باب د عقلیاتو کې او دا نقل فرع ده. ډومبه اصل د متکلمینو ډومبه دلیل د دې دا دی چې دا عقل اصل او حاکم دی په باب د عقیده کې او دا نقل چې دی نو دا فرع ده د عقل په باب د عقیده کې. نو دی وی چې عقیده به د عقل نه اخلي، د قرآن و سنت نه به عقیده نه اخلي. دا د دې ډومبه مقدمه ده. نظریه خو تاسو ته معلومه شوه چې نصوص و صفات معارض د عقل دي. په دې باندې دي شپږ مقدمات جوړي، شپږ یو مقدمه به اوس باطلو. نو دا اولنې مقدمه ده د دې چې عقل اصل او حاکم دی په باب د عقیده کې او نقل فرع ده. نو عقیده به ماخوذ د عقل نه د نقل نه به نه. د دې مقدمې اول بطلان مونږ کو په لسو محظوراتو سره. لس محظورات دا د دې اولنې عقیدې دي چې دا عقیده مستلزم د محظورات کثیره او ته لسو پورې محظورات دي، منعی څیزونه دي، لس منع دي چې هغه مستلزم کیږي. ډومبه محظور، ډومبه منع، ډومبه غلطي چې مذهب د متکلمینو مستلزم د لهو او لغب د کتاب الله له. مذهب د متکلمینو لهو او لعب د کتاب الله ته مستلزم دی. دا صغرا شو. کبرا هغه مذهب چې مستلزم وي لهو او لعب د کتاب الله ته هغه باطلی کبرا. نو نتیجه شو فهذا المذهب باطل. دا مذهب د ماتوریدیانو متکلمینو باطل دی چې ګنې عقل به مقدمی په نقل. د مقدمه اول دویم محظور لیکي. محظور المحظور الثاني للمقدمه الاولى. د اولنې مقدمه دویم محظور. اولنې مقدمه څه شو چې عقیده د پاره اصل عقل دی نقل نه دی. دا د دې اولنې مقدمه وا. دا یو ماته شو پدې چې دا مستلزم د الله او لغب د کتاب الله ته. دویم محظور دا دی چې دا مذهب د متکلمینو مستلزم دی ستا دی خبره ته چې نصوص د کتاب او سنت د خپل دلالتونو نه معزول دی او چوټی ده. ځکه چې د ید نه مراد لاس نشي، د استوا نه مراد برابری نشي، د فوقیت نه پاسوالی اوچتوالی مراد نشي، د وجه نه مخ مراد نشي، د ساق نه پنډه مراد نشي، د علم نه پوهه مراد نشي، د سمع نه اوریدل مراد نشي. نو د دې دا مسلک مستلزم دی مغزولیت د کتاب او سنت ته. یعنی قرآن او سنت دی هیڅ شی نه ګڼي. کني هغې کې دا خبر اشته تاسو یې ولې نه منئ. درېمه خبره مع المحظور الثالث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رب العالمین د صفاتو د بیان نه او د تعلیماتو نه معزول دی. ځکه چې که رسول الله ته معزول نه ګڼلی وغلی د چوټي نه ورکولی نو تا به خامخا منلی وی چې که په دې استوا کې تفصیل وی رسول الله به کړی وی. که د ید نه مراد قدرت وی رسول الله به ویلی وی. که د وجه نه مراد بل څه وی رسول الله به ویلی وی. که د سمع بصر نه مراد بل څه وی نو نبی صلی الله علیه وسلم به ویلی وی. څلورم محظور ولیکئ. ستاسو د دې خبرې نه ویدا معلومیږي چې ته عقل مقدم کې په نقل. نو یعنی ستا په نسبت باندې په باب د عقیده کې قرآن او سنت مصادر د هدایت نه دي.
پنځم کله چې خبره اختلافي شي نو عند التنازع رجوع به کتاب و سنت ته نه کېږي ستا په نس بلکې عقل ته به کېږي. دا پنځم محظور شو چې دا ستا د دې مقدمې اوله د بوتلان دپاره دلیل دی. شپږمه خبره مذهب د متکلمینو چې عقل به مقدمی په نقل باندې دې کې پنځم یا شپږم محظور او منع او غلطی دا ده چې دا مذهب د متکلمینو مستلزم دی نسبت الکذب للقرآن و سنت چې قرآن و سنت کې صفات الله نه کم بیان او اخبار شوی دی دا دروغ دی او دا د عوام الناس د عقل موافق نه دی. دا تلبیس ته په مخاطبینو باندې لہذا داري د بوتلان شپږمه وجه ده. اومه وجه د بوتلان دا مقدمه دستا چې عقل مقدم دی په نقل باندې دا مستلزم د کتمان الصحابه من الحق لا چې صحابه هم حق پټ کړی دی. وجه دا که ظاهر د نصوص مراد نی نو صحابه د خلکو ته دا بیان ولې نه دی کړی چې د استوا نه ګورې برابري نه ده مراد، فوقیت نه بروالی نه دی مراد، د ید نه لاس نه دی مراد، د وجه نه مخ نه دی مراد، د ساق نه پنډه نه ده مراد. دا خبر او دا علم صحابه پټ کړی دی ستا د دې اصول مطابق او حال دا دی چې صحابه د حق پټونکي نه وو. اتم محظور چې د اسلام اهم باب د عقیده په دې کې د ستا د مقدمه مطابق نصوص الدین یعنی قرآن او سنت مفید د یقین نه دي. دا ډیره گمراه خبره ده. نهمه په کتاب او سنت کې د خلکو نقصان غنې ته ځکه قرآن او سنت خو ویلي چې الله د اسمانونو د پاسه دی او ته د قرآن او سنت د عقیدې ته وې چې دا د گمراهۍ عقیده ده نو پته لګي تا په نزد د الله او د الله د رسول په ارشاداتو کې څه خیر نشته او ستا په نزد نصوص معارض د عقل ګرځي. لسمه محظور د مقدمة الاولا د متکلمینو لسمه نقصان دا چې دا مستلزم د زندقت او الحاد ته چې الله د پر استوا نه مني یا الله د پر ید ساق وجم نه مني قرآن او سنت او فهم د صحابه نه مني نو دا خو الحاد تلاره کولاوي. الله بسنګ پیژني الله خو په قرآن پیژندی شو په قرآن کې ته چې دا د عقل خلاف دي. الله د رسول الله په سنت پیژندی شو د سنت باره کې ته دا وې چې دا د عقل خلاف دي او ته عقل مقدم کې په نقل باندې قرآن سنت رستو کې او عقل مقدم کې نو دا خو زندقت او الحاد تلاره کولاویږي. ذهن خدا غواړي چې وایي چې الله نشته، خلق خدا غواړي چې وایي چې الله نشته. کته وې چې الله شته نو یو منکر به ته وایي چې چرته دی نو کته وې چې نه بره دی او نه کته دی نه بوي چې زم هم چې نه بره شته او نه کته شته نو دا خو ته الحاد تلارې کولاوې. سلفي سړي نه خو چې یو کافر ته بوسو کی چې رب مو چرته دی نو موږ به وایو تمام مخلوق کته دی او د دې ټول مخلوق نه بره اسمانونه دی او د اسمانونو نه بره عرش دی او د عرش نه بره زموږ رب العالمین دی. څنګه دی د خپل شان مطابق دوه لاسونه لري، د خپل شان مطابق مخ لري، د خپل شان مطابق کوزیدل مني، د خپل شان مطابق आवाज مني، د خپل شان مطابق سمع او بصر مني، د خپل شان مطابق علم مني. تمام کائنات باندې عالی دی او څوک پاغه عالی نشتا. مونږ به خو کافر ته د خپل رب تعارف داسې کوو دا مونږ د قرآن او سنت کړی دی او ته وایې چې عقل په مقدم دی نو ته خو زندقت او الحاد ته لاره کولاوې. ما فهمتم خجی. او اصل کې دا یاد ساته دا مذهب د معتزله او د اصلا شیخ عباس دا چونکه باب د عقیده ده نو دا مذهب د معتزله او ده مسلک د سلف دا دی چې نقل به مقدمی په عقل د صحابه او د الله او د رسول الله ټولو طریقه دا وه
چې عقل به مقدم نه په نقل بلکې نقل به مقدمي په عقل. عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یو کس راغی او ته وی څوک چې په حیض کې منځونه قضا کی کومه خزا نو بیا به د منځونو قضا راړي. نو هغه ورته وی چې نه او وی چې په حیض کې روزي قضا کی د روزو قضا براړي. نو هغه ورته وی آو نو هغه ورته وی چې دا څنګه چل دی د منځ قضا منه او د روزو قضا منه او د منځ نه منه هغه ته باروزوی ته عقل مقدم کې په نقل احروریت انت باروزوی د رسول الله او د الله پر وړل شوی دین کې بیا د عقل خبره ونه کې. نو د سلف مسلک دا دی چې نقل مؤخر دی د مقدم دی په عقل او عقل مؤخر دی د نقل نه. نو که خبره عقل نالی نو امبت قرآن حدیث مانی د عقل به اصلاح کې او قرآن حدیث باندې به ایمان راوړي. دا نه چې هغه نسل اصلاح کې او عقل معتبر کې. دا د پرویزیانو نظریه ده د منکرین حدیث نظریه. دلته یو ډبل شاه غونده اوس سرسید احمد خان به وته وي نو هغه وی زه د معجزات نه منم وې دا زما عقل نه مني چې جاز نشته رسول الله په ور اسمان ته روان دی. په خبرو پوه نه شوې نو چا ورته ته چې د مور د خېټې نه راوتې نو تاله دیکه چا درکړه وی غلې کېنه ناسې وي تپوس کوم وی غلې کېنه ردوام هغوی زه غوږ کې درته وایم چې ته د مور د خېټې نه راتلې نو تاله چا خپې ته پړې واچو نرۍ غوندې راښکلې او ته وی زما د مور په حق کې خبرې ونه کړي. اخر کې ورته وایي زه به دې ورکې ودرېږم ته ما ته ووایه چې دا څنګه ته دې دنیا ته رالې. هغوی بس په خپله الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې ثم السبیل یسره ما لارې د راتلو اسانه کړې زه رالم. نو هغه ورته وایي چې بغیر د جاز نه او بغیر د انجکشن نه او بغیر د دیکې نه خپل راتلل د مور د خېټې نه دنیا ته مني او بغیر اسبابو د محمد رسول الله ختل اسمان ته نه مني. نو بس شي غلې کو وایي فضای غلې کو نه لکه د پرویزي شبهه چې که نه داسې شبهه چې ته به خوله کې ګوته ونیسي یو قرآن یې ووایي الن کې که مثل العنکبوت یو چوپ سره د الوزي. ښه ګلونو او په دې باندې دلیل څه دی مشره چې نقل مقدم نه دی مقدم دی عقل مقدم نه دی. دلیل په سره دلیل په دا آیت دی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د منزل من الله تابعدار شه. دا دلیل دی چې نقل مقدم دی په عقل. د دینه خدا معلومه شو چې عقل مقدم نقل مقدم دی. خدا د سنه معلومه چې عقل نه دی مقدم. ولا تتبعوا من دونه د دې منزل من الله نه علاوه بل څه پسې مزه نو دا عقل منزل من الله دی نه دی. عقل الله نازل کړی دی نه دی نو منزل من الله پسې لړ شه او عقل پسې مزه. نو دا د دې دلیل دی چې منکر حدیث پرویزې به روایت په قرآن باندې د خپل عقل پرانا کې نه تری. ځکه الله فرمایي ولا تتبعوا من دوني د منزل من الله نه بل څیز پسې مزه. دې تفصیل د پرځان سر کتابونه ولیکي الصواعق المرسله د ابن القیم درء التعارض مونږ سره د مکتبه کې مخامخ درء التعارض پروت دی خو وړو کې دی مختصر دی. نو هغه د ابن القیم کتابونو کې ځان له وګوره خو دننه پکې ورننوتی دی داسې پیازي غونده کې رنګ دی درء التعارض. نو هغه ابن القیم صاحب دا ټول مثالونه راجمع کړي دي. شرح عقیدة الطحاویه ولیکي ګوره کله کله د باطل د خولې نه الله حق روباسي. یو عالم حواله ځان سره نوٹ کې دا مناظره کې پکار راځي جورجانی حنفي دی. هغه وایي د ظنیت النصوص مذهب معتزله جوړ کړی دی. شرح المواقف کې نقل کړی دا خبره. دا خبره وی غلط ده چې نصوص ظنی دي قطعی ثبوت دی او قطعی دلالت دی. د الله شان ته ګوره د دې بدعتیانو یو مشر کټاس دی هغه ته کوثری وی. کوثری کتاب د نظرة عابره هغه وی چې څوک وی چې دا نصوص ظنی دي وی دا احدام الدین کې مبتلا دی دین نړۍ. نو دا د شرع العقاید په دې عبارت باندې کوثری استادوم رد کو جرجانی لالا په مکو. بل خبر یاد ساته ډیره بهتره لو سلم والا جواب تسلیمی. اول خبره خدا ده چې عقل
مقدم نه دی په نقل بلکې نقل مقدم دی په عقل باندې خو که چېرته کې د دې متکلمینو خبره ومنلی شي او د دې ماتوریدیانو خبره ومنلی شي چې نقل مقدم شي په عقل نو دا خو ستا مدعا ده او په مدعي باندې چې عقل مقدم کینو په مدعي ضروري ده چې د خپل دعوی وضاحت وکړي اذا کان فيه خفاء کله چې پکې خفا وي هغه داسې ده که چېرته کې عقل معتبر شي نو سوال دا دی چې د چا عقل به معتبري د مسلمانانو عقل وایي چې الله یو دی د نسوارو عقل وایي چې الهه درې دی او حلول یې کړی دی په عیسی علیه السلام کې د صحابو عقل وایي چې الله د عرش د پاسه دی د ماتوریدیانو عقل وایي چې الله نه بره دی او نه کته دی اوس دا خو مختلف عقلونه را جمع شو د دې دپاره به ممیز او فرق کوونکي څوک که چېرته قرآن او سنت ممیز نه مني نو دا عقل د چا عقل به معتبري ممیز به څوک دا سوال دی د دې نه حال دا دی چې دې سره د دې هېڅ جواب نشته او دا زمونږ بطور قاعده وایو چې نقل الصحیح او عقل الصحیح دې کې به چېرته هم تعارض را نشي دا زموږ دعوه ده صحیح عقل او صحیح دلیل دا به چېرې هم د یو بل خلاف نه چې عقل سمی او دلیل واقع د قرآن حدیثي دا به یو بل سره بالکل داسي خلک ورته ګټه او خټه وایي که څه وي ورته ولیکې قواعد العقائد او شرح الاحیا کې یو حواله ځان سره غزالی اشعری زبیدی ماتوریدی د دې اقرار کړی دی چې عقیده د متکلم په شان د یو رسۍ ده عقیده هغه ده چې په قرآن او سنت باندې جوړ شي دا باطل عقیده ده د متکلمینو ماتوریدیانو چې وی عقل مقدم دی په نقل لکه شرع العقاید کې چې دي حالانکه دا یاد ساتئ دې مقلدینو خپل ویلي دي چې د مقلد عقیده دا پشان د تار د چې هواګانې په یوه او په بله وړي همدغه غزالي دغه اشعري او زبیدي او ماتوریدي وی عقیدة المتکلم کخیط مرسل فی الهواء وی د متکلمین و عقیده د جامد مقلدین چی دی او د ابو منصور ماتوریدی پس روان خلق چی دی نو اغی وی عقیدة المتکلم کخیط مرسل لکبرچ یوتار زولن کی فی الهوا تفیه الریاح مرتن هاکذا و مرتن هاکذا اوای کله په یو وړي او کله په بل وړي دک مثال دا د متکلم د عقیده ده قرار ولنی یو سوی بلبل سوی تاسو ګره په دې دیوبندیانو کې داسې عجیب عجیب عقاید دي چې دواړه د یو بل خلاف دي ار یو وی پیر گوهر شاه صاحب هم وی زه دیوبند یم او د سپاس خان صفدر صاحب د تره د زامن هم وی او د روحاني اولاد هم وی مونږ د دیوبند بچی یو علن کې دواړه یو بل سره مناظره کوي او په عقیده کې روان دي په مخ د ځمکه به داسې اهل حدیثو نه ویني چې په عقیده کې رواني دا چیلنج د ټولي دنیا ته عقیده د الف نواله یا پورې چې څومره عقاید دي په پاکستان کې وګوره په هندوستان کې وګوره په عربستان کې وګوره په دوبۍ کې وګوره سلفي نښه دا ده چې د ټولو عقیده به یو وي او په نومې عقیدې په نومې اهل حدیث چې تا ته میلاویږي د هغه به عقیده دی چې رب العالمین د عرش د پاسه دی په نومې سلفي چې تا ته میلاویږي هغه به وایي چې الله حاجت روا او مشکل کشا دی بې د هغه نه نبي او ولی حاجت سرکوونکي نه دي تمام سلفیانو عقیده یو ده دا د دې د حقانیت دلیل دی او د تمام مقلدین او د ابو منصور ماتوریدی د بچو په عقیدو کې اختلافات دي او په عقایدو مناظرې کوي دا د دې د بطلان دلیل دی دې د وجنه غزالی او اشعری او زبیدی خپل وی د کتاب نوم یې ولیکه قواعد العقائد و شرح الاحیاء هغه وی عقیدة المتکلم کخیط مرسل فی الهوا د متکلم د ابو منصور ماتوریدی د بچی د عقیدې مثال پشان د یو زړن تار د چې هواګانې یوه په بله ولي او په ځای ودرېږي نه
دا د سلفي عقیده ده چې الحمدلله په ځای ولاړه ده که دنیا په یو ووړې او کږه بله کار څومره یو سړی منطق کې صغرا او کبرا جوړه کړي خو زمونږ عقیده به د قرآن او سنت په میدان دک کوي چې الله د عرش د پاسه دی او څنګه چې د هغه د شان سره مناسبه ده لیس کمثله شی نه د الله په مثل څه شته فلا تضربوا لله الامثال او نه مونږ الله له مثالونه بیانوو